الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما کرم حاضرین د اسلامی د هجری سال نن د ربیع الاول د میاشتې لومړنۍ ورځ ده. ربیع الاول میاشت اسلامی میاشتو کې یو خاص حیثیت دې حاصل دی. دا د الله تبارک وتعالی دنیا یو نظام دی، یو دستور دی چې کوم وخت کې کوم یو قوم چې دین هغه راه راس نه چې دین اوړي د گمراهی طرف ته چې دین روان شو، الله تبارک وتعالی به د هغې د اصلاح لپاره یو نبی او یو پیغمبر چې دین د زمانې دا به ورته رالېږو. اخري امت، اخري نبی، اخري رسول او اخري پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته د ولادت با سعادت مختلفو اقوالو کې د تاریخ کې د اختلاف سره په دې ربیع الاول میاشت کې چې کوم دی دا شوی دی. ځکه دې له یو خاص حیثیت او یو خاص اهمیت ولا دا ول حاصل دی. موږ له په عرف کې او د زنانو په ژبه کې د بار وفات میاشت په چې دی نه وته وي. مطلب دا چې په دې 12 ربیع الاول باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا نه پرده چې دنو هغه فرمایلی شوی په دې میاشت کې، او ولادت با سعادت او دنیا ته تغییر راتګ هغه په دې میاشت کې چې دنو دا شوی دی. تاسو بلم کې به وي چې په هر ځای کې او په هر موقع په نور او په ټول اجتماعاتو کې زیات تر تفسیر نبی صلی الله علیه و آله وسلم دغه مجلسونه او محافل انعقاد په دې میاشت کې زیات چې دنو دا کیږي. په سیرت چې دنو هغه زندګي ده، صورت چې کوم دی د انسان شکل دا چې دینو دا دی، او بیا دا چې د رسول الله مبارک د زندګۍ هغه مقصد هغه طریقه او سنن اعمال افعال دا چې دینو دا سدي او دا په کومه طریقه چې دینو وي. کدی کې د رسول الله مبارک څوک صفت کوي نو تر دنیا تر اختتام پورې وایي چې د دې د صفت چې دینو دا به ختم نشي. اعجازونه که معجزې څوک چې دینو دا وایي دا به هم چې دینو ختم نشي. او د لوی اعجاز چې کوم دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن او د کتاب عظیم چې دی دا اعجاز چې دی دا دی. هغه ځکه چې په هر دور کې صحیفه راغلی ده، صحیفې یا ډېرې چې دی راغلی دي، کتاب چې دی دا راغلی دی، هغه د یو وخت پورې چې دی هغه دی او دا مقرر دی. خلکو هغه مزاج چې دی بس هغې پورې وي. بیا بل یو شریعت چې دی بیا راغلی دی هغه منسوخ شوی دی، دویم چې دینو دا راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امت ته اعضا د دې خاصیت هم دا دی. اخري رسول چې دینو هم دا دی، اخري امت چې دینو هم د دنیا د الله تبارک وتعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا امت او دا چې دینو قوم دا چې دینو دا دی. دنیا ادیان چې کوم راغلي دي وغیره یو کتاب معتبر کړی شوی دی، یا یو معجزه اعجاز ذکر نبی ته چې دینو ملو شوی دی هغه د وخت د مناسب سره چې دینو ملو شوی دی. لکه د موسی علیه السلام دور چې ونه دا د جادوګرۍ او لوی چې دینو دغه دور خلکو ته دومره لوی جادو چې دینو یادو چې د انسان نه شکل جوړول یو بل زناور دا بس لای ته چې دینو بالکل دا خبره چې د کس لاسکار ولدا به دینو وایو. الله پاک چې د موسی علیه السلام ته کتاب متورک تورات لیکن هغه دغه وخت د معجزو د وخت د ټول جادو د سحر لوی ټول معجزه دی وته چې دغه ورکړه.
چې دا هر څه د خلکو په ذهن کې چې کوم دی بالکل دا غش ختم شي چې دا خو یو سحر دی او دا چې دی نو جادو دی. عیسی علیه السلام دور چې کله راغی دا د لوی د طب چې دی نو دا دور و. میډیکل ساينس دومره لوی عروج ته په دا وخت کې رسېدلی چې ډېر زیات چې کوم دی نو دا وګرځېدلی. مونږ خو مونږ چې دی نو دا وایو چې ساينس چې کوم دی نو ډېر مخکې لاړ ډېر ترقي شوه، لیکن دغه مورخین لیکي چې د اخري زمانه د روم چې کله وه دا سپین چې پکې اوس د اټلي پکې دی نو په دغه روم کې دومره عروج چې دی نو هغه شوی چې هغه شاید چې لا اوس هم چې کوم دی نو هغه نشته. نو د الله تبارک وتعالی د هر شي د باطل توړ دا چې دی نو دا کوي. نو د عیسی علیه السلام دور هغه د طب چې دی نو دا دور و. خلکو به ډېر په دې باندې پوهېدو د علاج معالجې. الله پاک دې نبي ته هم یو لوی اعجاز ولا چې دی نو دا ورته ورکړو چې تاسو خو د مریضانو د دې شفا چې دی نو ستاسو په لاس د الله په حکم باندې کېږي. او دې نبي ته زه یو لویه معجزه ورکوم چې انسان بالکل ختم شي او مړ شي نو هغه ولا چې کوم دی نو دغه د احیا ولا دا چې دی نو ورته ورکوم. الله پاک هغه دغه چې دی نو ورته ورکړی وه چې دا دین چې کوم دی د عیسی علیه السلام غلبه په دې ټول قوم باندې چې کوم دی نو دا شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور چې کله راغو جهالت خو بالکل حد ته چې دی نو دا رسېدلی و، لیکن عرب چې کوم دی نو ډېر فصیح و، ډېر فصاحت والا الله پاک چې کوم دی نو ورکړی او د ژبې چې کوم دی نو هم ډېر خیال به چې کوم دی نو ساتو. او دا خبره شاید څو پیرې چې کوم دی نو ما کړي چې په دې عربو کې د خپل دغه ژبې خیال به هم چې کوم دی نو ساتو. او دا یو تاریخي خبر ده چې هغوی به د خپل د ماشومانو د دې هغه د پرورش به هم په یو خاص انداز به یې کوو او هیله به باقاعده هغه زنانه چې کوم دی نو ساتلې چې د دې چې کوم دی تربیت په ښو لاس کې وشي، بهادري شجاعت دا په دې کې چې دی نو دا راشي. او ورسره سره د عربیت د دې ژبې چې کوم دی نو هم حفاظت چې کوم دی نو وشي. دیو جنا دا لیکي مورخین چې په دې کې یو کلو یو علاقه و ایک یو قوم و هغوی سره به چې میلمه چې دی نو راغی یو شپه به وکړه، دوه به وکړه، درې به وکړې، بیا به هغوی له به نیت چې کوم دی ښه نه و چې اوس د دې ځای نه چې کوم دی نو ځي. ورته یې ولې دا څه وجه ده؟ په دې د بهر نه راغلی دی، زمونږ ژبه چې کوم دی زمونږ لهجه هغه الفاظ تلفظ چې کوم دی جدا دي او په دې موږ سره نور وخت تېرېږي نو زمونږ د ماشومان او د خلک دغه تلفظ او دا ژبه به چې کوم دی نو دا کې به دې کې به خلک مرګ به چې کوم دی نو دا شي. نو عرب چې کوم دی د خپل ژبې حفاظت دا به چې کوم دی نو کوو. نو بیا هغوی ته الله تبارک وتعالی د شاعرۍ او شعرا پکې چې دی نو ډېر زیات وو. دا اوس هم په دې جامعاتو کې د طلباو ته د دې هغه د قصیدې چې کوم دی نو اول پړاویږي امر القیس او دغه نور چې کوم دی نو کیسې چې هغې کې د هغوی د اسلام هم نه وروړی، لیکن د هغې کې د عربیت دومره لوی فن پکې چې کوم دی نو پروت دی چې په یو شعر باندې یو استاد چې کوم دی نو د عربۍ لوی ذخیره دا ورته چې کوم دی نو دا راولي. دا دومره چې کوم دی نو فصیح دا په دې باندې چې دی نو الله تبارک وتعالی د هغې اعجاز ورته لوی د قرآن روشن معجزه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې کوم دی دا وربخله چې در یو لوی کلام دله چې دی نو ورکوم او دې ته ووایه دې راوغواړه آیات کریمه یو صورت د سورې کوثر هلته چې کله نزول وشو د هغې دستور هم دا او طریقه هم دا یو کلام به چا چې دی نو ښه ولیکه نو هغه به یې د شپې یا سهار به چې دی نو راوړو او د کعبې شریفې ته به چې کوم دی ځوړند کړو. ویې به د دې کلام په مقابله کې که چېرې څوک لیکلی شي نو هغه ولا کلام ولا چې دی نو راوړی بس خلک به چې دی نو جوړ د هغې بلا کلام به ولا چې کوم دی نو جوړ کړو. رسول الله مبارک ته هم چې کوم دی دغه د سورې سر نزول چې دی نو هغه وشو دا اوس یې خانه کعبه شریفه باندې کوم دی دا ولګوي. هغوی د دې بالکل لاعلاج او بالکل هېڅ قسم د دې چې کوم دی نو ورته د مقابله دې سورې کوثر هېڅ قسم چې کوم دی نو دی ولا ردیف چې کوم دی نو ورته جوړ نه کړو، قافیه ورته هم چې کوم دی نو جوړ نه شو. او اخر کې ورته صرف چې کوم دی نو دا ولیکل چې دا کلام د بشر چې کوم دی نو دا نه دی، بنده کلام چې دی نو دا چې دی نو دا نه دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې عظیم لویه معجزه هغه د قرآن عظیم الشان چې کوم دی نو بس راته چې د دې چې کوم دی نو نقل د دې چې دی نو دغه طور دا هېڅ چې کوم دی نو دا نشته. دې وجه نه د ربیع الاول ربیع میاشت چې دی نو دا بهار ته چې دی نو وایي الله تبارک وتعالی په دې عالم او په کائنات باندې لوی بهار چې دی نو دا راوړی.
انبیاء رسولان چې کوم دي دا بالکل د ګناه نه معصوم چې کوم دي او بیا د رسول الله مبارک شان هم چې کوم دي داسې بل چې کوم دي هغه فرمایي تاریخ کوم دي سیرت هم لیکي چې په دغه بلوغ ته ځکه دیو یا چې کوم دي بلوغ ته دیو او یا بالغ دور چې کوم دي داو زمون په دې غاړه په کوم کرامه کې داسې یو مجلس چې کوم دي واده هغه دا چې کوم دي جوړ شو زه به کوم وی حاضر نو باید سنخ کار د ماجدي کې سری لیکن الله تبارک وتعالى په دغه وخت ما باندې بهوشي چې کوم دي راوسته او چې کله سحر شنه زه بالکل چې کوم دي نو خبر چې پای کې چې کوم دي سو او سبق چې کوم دي شو دا الله پاک دومره لوی حفاظت د رسول الله مبارک د ابتدا نه چې کوم دي کړو او کاغه تاریخ چې کوم دي شروع کو دي نه مخ کې چې دغه کومه غزیر چې کوم دي شو بیا کومه ذبح چې کوم دي نو کولا دا کولا یو لوی وخت چې کوم دي دا غواړي الغرض سیرت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اوریدلم ثواب قتل چې کوم دي هم ثواب ولیکن لوی جذبه او لوی کار چې کوم دی نو هغه دا چې د رسول الله مبارک په سنت باندې په سیرت باندې انسان عمل کې چې کوم دی ورته راوړي نجات او خلاصي هم هغه چې کوم دی دا کوي او تاسو شاید مخکې جمعو کې ما دا چې کوم دی دا ویلو چې د رسول الله مبارک چې کوم دی یو صاحب چې کړتل او د شفیع رحمت الله تعالی علیه او چې د رسول الله مبارک د جاله مبارک ته ما صلوات او سلام چې کوم دی پیش کو ډیر زیات زما باندې خوف وراله یرم دا باندې الله او مې چې چې کوم ډیر شرمسار څنګه سلام چې کوم پیش کوم الله پاک زما په دې کې چې کوم یو الهام چې کوم راوست یا ما د روزي مبارک نه داسې پیغام دا چې دنو دا اورید چې شفیع کچري یو سړی زمانه ډیر زیات دی زما سنت باندې طریقو باندې عمل چې کوم کوي نو دې ماته چې کوم نږدې دی او یو سړی چې کوم ډیر ماته چې کوم نږدې زما سنت باندې عمل دا چې کوم دینه دا نه کوي نو دې چې کوم دینه زمانه لري دا چې دینه دا دی موږ د سیرت په میاشتو کې د بازو مرکلو دي هغه شوق یقینا ډېر لوی د اجر خبره ده ډېر دی خوشاله چې کوم دینه خبره ده لیکن د سیرت چې کوم دینه جشن نه زیات چې کوم دینه مشن چې کوم دینه پکار دی تقلید د اجره یو انسان د رسول الله مبارک په سنت باندې دی باندې یو لوی عمل چې کوم دینه دا وکړي نجات او خلاصي بود الله پاک هم په دې باندې بودا دا چې کوم دین ودور کی یقینا د رسول الله مبارک سیرت چې کوم دې څومره چې محفوظ دی دومره په عالم کې د یو انسان یو شخصیت چې کوم دې محفوظ چې کوم دې نه دی حتی چې د سیرت نگارانو د رسول الله مبارک چې په کوم سوړګو باندې سوړنی کړی دا دا غي چې کوم دې د نسبونو نسب د بلا چې ګویا چې چانه غساروي پیدا بیا دا غي تر څو پر دا غي نه سماقول دا چې کوم نه دا دی د وخو دا د ارس چې کوم نه دی نن په عالم کې نن یو لوی خبره زمونږ د لوی د خبران قوم چې کوم دی دا چې نن د گفتار دور چې کوم نه زیات دی کردار چې کوم نه دور دا چې کوم نه ډیر کم دی بیان د خارجي پاکستان او اسلامي ملک کې یو خج کوم نه دا کیږي لکه مثال په یونیورسيټو کې چې کوم سیرت سرکل چې کوم دی وی سیرت چیر چې کوم دی نو هغه باقاعده چې کوم دی وی دا یو خج چې کوم دی نو دا دی لیکن یو درس چې کوم دی نو داسې پکار دي چې په نوجوانانو کې د رسول الله مبارک سیرت چې کوم دی نو دا راشي او عمل پیرا چې کوم دی نو دا راشي چې کله رسول الله مبارک ته دومره محبت دومره مینه چې کوم دی نو بیا راشي نو بیا د قوم په دې کې جون چې کوم دی نو بیا راشي ختم نبوت باندې بیا کچره سکس محام لګيږي ټول خلق قوم په یو لپیک باندې دا چې کوم دی نو لاړي او نن یقینا چې ډیره دا پر یو عجیب مونږ ته اتفاق هم جوړ شو ربیع الاول البنی راځو هم دا میا چې کوم دی شروع شو او د تاریخي د اسلامیت پاکستان لپاره د شمع رسالت کوم عظیم قرباني د ختم نبوت 1974 کې چې کوم شو واجب د قادیانان چې کوم باغ په چور دروازه باندې راتل اقلیت د علما او د سیاسيانو او د زعما او د ټولو جماعتونو هغه جدوجہد چې په کوم طریقه په کوم نهج باندې چې کوم دینه کړو 50 کار چې کوم دینه وړاندې یقینا دا غن یو لوی اجتماع په داور تقریبا سبا دا هغه چې کوم دینه دا چې موږ ته حاضر شو ډېر لوی خبره ده ډېر سعادت خبره ده لیکن که چې حاضر نه یو چې زمون فکر زمون سوچ زمون ذهن هغه سره دا چې کوم دینه ویو دعاګانې چې کوم دینه هم کو چې الله پاک دې د لوی اجتماع د علماء او د عالم مجلس
د ختم نبوت تحفظ الله پاک د دې لوی حفاظت چې کوم دی وکړي او په عالم کې د ختم نبوت د خادمینو د دین اسلام او مرمت پر څوک چې کوم دی تیاری الله تبارک زمونږ به سره حشر دا چې کوم دی وکړي او په دغه اجر کې الله موږ شریک دا چې دین دا وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.